مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند ډیر لوی عالم تیر شوی خپل بچی حافظ او عالم جوړ او بیا ورته عجیب نصیحت وصیت وکړ وی بچی زمانہ براشي ته ډیر نوزګار شي او ته د زمانی مفسر محدث او مجتهد او مفتی جوړ شي او بچی دا کم قران شریف چې در باندې ما یاد کړه دا مې در باندې خپل ځان د پاره یاد کړ ما بنئ روزانه به په خپل جبا د خپل وس مناسب تلاوت کې ثواب به ما ترا بخي نو د دوی بچی دی مولانا محمد احمد رحمت الله علی داغه معمول دو چې هر شپه به تهجد کې 2 سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد سے تبخ او به د مولانا محمد احمد رحمت الله علی بچی پیدا شو او حافظ شو عالم شو او الله ته متکلم اسلام قاری طیب سے رحمت الله علی جوړ ک چې د دارالعلوم دیوبند 15 کاله محتمم پاتې شوی د تخپل پلار وصیت کوي بچیا زه خو د خپل پلار د وصیت دی وخت پورې خیال ساتم هر شپه پلار پسې په تهجد کې 3 سپاره 2 سپاره تلاوت کو بچیا نن تم حافظ عالم شي ما بنئ پر خپل جبه بروزانه تلاوت کې ثواب به ما ترا بخي قاری طیب سے رحمت الله علیه به ارما خام چې منځو کو نو د ماخام د موز نه پس په نفلو کې به یو سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد سے تبخ دا زمنګ مشایخ دي دا زمنګ اکابر دي دا زمنګ تاسو د پاره نمونه دي منګ تاسو آخرت په سفر روان مسافری دا خپل بچی نیکان صالحان حافظان عالمان ځان د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړ نن ستا بچی دیر سپاره قران ختم کړي د الله شکر ادا کړه دی قاری شه د سره داسې خېګړه کړي زدر ته قسم خورم کدا ټول دنیا دل ور کې حق به ادا نه کی داسې خېګړه در سره حدیث کې راځي د کم مور پلار بچي په ناظره قران ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی دا څومره د خوشاله خبره د پلار ټول ګناهونه معاف شو د مور ټول ګناهونه معاف شو نن ستا بچي قران ختم کړي ستا ملامه د ګنا نه صفا شو دا خېګړه تاسو د عالم او د قاری شر نه علاوه بل څه کولی او زما محترم دیر سپاره قران ختمول خډیر وی سعادت ته خوش قسمتی ده د یو بسم الله دونه برکت دی پیغمبرانو له الله معجزات ورکړو د هر پیغمبر خپل خپل معجزات عیسی علی السلام پیغمبر تیر شوی الله ډیر معجزات ورکړو پاغه معجزاتو کې یو معجزه دا چې په قبرستان به تیرې د کشف القبور ورته کېد قبر ته یو قتل ښکارېدل ورته چې دی مړی ته عذاب دی د تراحت دی دا قبر د جنت باغ دی دا د جهنم کند ده یو ځل په یو قبرستان تیریږي قبر ته یو قتل مړی ته عذاب دی تکلیف دی حیران شو پاغلار تیر شو سورزی پس زمانہ پس عیسی علیہ السلام په دغه قبرستان را تیریږي او ماغه قبر ته یو قتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی اطمینان دی سکون دی خوشحالی دا حیران شو دعا یو کوي الله دا قبر خو د جهنم کنده و الله جبرائیل علیہ السلام راولېږي وې دا سړی ډیر نافرمانه ګناګارو خو د وفات نه پس د یو ماشوم بچی د مورغي کې پاتې شو او کله چې ماشوم د ګرځېدو د خبرو شو نو مور ورله انجیل لاس کې ورک دا آسمانی کتاب دی په عیسی علیہ السلام نازل شوی دی ماشوم په دی وړو خو باندې مسجد مدرسې ته روان شو او کله چې ال تورسي د استاد ته مخامخ کې ناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او دی ماشوم په دی وړه جبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو ماشوم بچی په دی وړه جبه زما نوملی او په دی وړه جبه ما ته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې او ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بلې په دی یو بسم الله می ورلده پلار قبر د جنت باغ اوس چې د بسم الله دونه برکت دی ستا بچی په ناصره قران ختم کړه الله شکر ادا کړه ستا بچی د قران حافظ جوړ شو د الله شکر ادا کړه ستا بچی عالم جوړ شو د الله شکر ادا کړه دا ستا د پاره د آخرت توخه شو دا ستا د پاره صدقه جاریه شو نو زما محترمو د خپل اولاد به صحیح تربیت کو بچی بزان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړو بچی دا نعمت تی رحمت تی برکت تی دا اللہ شکر ادا کچی اللہ اولاد در کی لیس له ولد انقطع اسمه
د چا چې اولاد نه د نوم به د معاشرې نه ختميږي. وګورئ د خپل چم گاون علاقه کې رشتہ دارو کې چې داسې کس وفات شي، ښه دنیادار دی، ښه ډېر جیداد دی او د کروڑونو اربونو مالک دی، او چې دی وفات شي د اولاد نه څو ورځې پس د نوم ختم شي، د یادونه ختم شي، د خبرې ختم شي، د قبر د خلکو نه ير شي. او چې بچیشته دلته د قاری صاحب سره سبق وای، تاسو کلی والد یو بل نه تاسو کې د ماشومان سوق دی ماو نه پیژندل، هغه بل ورته وای دا ته پیژنې نه، د پلان کې مامان زامن دی الله دی وبخ، دا د پلان کې بابان وسی دی الله دی وبخ. او د خپل بچی به څومره نیک اعمال، منځونه، تلاوت، ذکر، اذکار، دعاګانې دا ستاده پر د آخرت توخه ده، ستاده پر صدقه جاریه ده. نو زما محترمو د خپل بچو به صحیح تربیت کو، بچو سره به خیانت نه کو، د بچو به حق ادا کو. من ټول دا غواړو چې معاشره خشي او زمونږ دنیا آخرت خشي. معاشره چې خرابيږي، معاشره کې غل، ډاکو، قاتل، جوارګر، حرامخور، سودخور، رشوتخور پیدا شو، د اسمان نه راکوشو که د ځمکې نه وروت، دا زمونږ ستاسو د کور نه زمونږ بچي وروت. من تربیت ونه، مورم خیانت وکړه، پلارم خیانت وکړه، او بیم نه عالم پیژنو، نه مسجد پیژنو، نه مدرسه پیژنو، نه دین پیژنو. نو د بچو تربیت به موږ څنګه وکړو؟ نو چې خیانت وشو، هغه بچي د غل په شکل معاشره کې ښکاره شو، د ډاکو د قاتل په شکل معاشره کې ښکاره شو، د رشوتخور او د سودخور او د حرامخور په شکل په معاشره کې ښکاره شو. که موږ وایو چې معاشره خشي، موږ به په خپلو بچو باندې نظر ساتو، د خپلو بچو به صحیح تربیت کو. شیخ حسن جان صاحب قبر د الله د نور نه ډک یو واقع بیان کړی و. یو نوجوان پولیس والو ونیو او جیل ته لاړ، او به ډیر جرایم کړیو، غلاګانې کړې وي او قتلونه کړیو، ډاکی کړې وي. نو هغه سزای موت شو، پانسی ورته ورول. نو مور د ملاقات د پاره جیل تراله چې د خپل بچی سره ملاقات کوم. پولیس والو اجازه ورک. مور چې کله خپل بچی ته مخامخ شو، هغه جنگلو نه دنه بچی ولاړ دی غړه مور ولاړ ده، مور په چغو چغو جاړي بچی داسې وشو. زمار مانونه تمناګانی اگر څه خوري ریش او ته سزای موت شو، ته بوس پانسی کیږي. هغه بچی چې ویزانې په جړه مړ. ملاقات نه چې فارغ شو، مور ته روانې ده. نو هغه نوجوان ورته وی، هغه بچی وی مورې دا لاسونه په دې جنگلو کې لګرادن نه کا، اخري ملاقات ته چې تاسو دا لاسونه زخول کړ. مورې چې لاسونه وردن نکړل، هغه بچی ته لاسونه کلکونی ول ورایخ کړل، او به په لاسونه ورته چکونه شروع کړ، او دومره تیز چکونه چې لاس باندې ویني رالي. پولیس والا را منډه کړه، د خدای بدبخته ظالمه لیونی شوی، پاگل شوی، دماغو دی کار پرې خو دا خو ستا مور د ځانې په جړه مړ او ته په د مور په لاسونو باندې چکونه لګي. هغه نوجوان ورته وی، نه لیونیم، نه پاگلم، او نه مې دماغو کار پرې خي، سم دمم. خدا د مور په لاسونو مې چکونه زکه ولګول چې دې مور زما تربیت نه دی کړ. پړون بیزل چې ما د گاونډیانو د کور نه د چرګو انډې را پټې کړې، دی مور مال شاباس راکړ، او په دې لاسونو په ملا وټه پولم، شاباس بچیا چاډونه لیدي، ناشنا کار دی، غلا دی وکړه. کدی مور مال پاغه ورس سپېړې را کړې په دې لاسونو باندې، او زی يرولې وی چې دا خو ګناه ده او غلا دی وکړو، حرام دی راوړل، او شابه دا واپس کا. نن به مان دون غډ ډاکو غل نه جوړېد، نن به زوجرتی قاتل نه جوړېدم، نن به ز پانسی کېدم نه، نن ز سزای موت شوم. دا د مور د وجه، مور می تربیت نه دی کړی، مور می حق نه دی ادا کړی. زما محترمو په مونږ تاسو د بچو حق دی، د خپل بچو به حق ادا کو، پلار بم حق ادا کی، مور بم حق ادا کی. معصوم الله در کړم به ورله خنوم کیدا. سمو اولادکم باسماء الانبیاء، بچو له پیغمبرانو نمونه دی، د صحابه کرامو نمونه ورلګ دی. احب الاسماء لله عبد الله و عبد الرحمن، الله تخوخ نمونه عبد الله عبد الرحمن دی. منګ ډیر مینه کې راشو د فلم ایکټر نوم ورلکېدو، په ډرامه کې ورل نوم خوښ کو، د انګريزانو نوم ورلکېدو، او زمنګ د پښتنو نمونه اکثر غلط دي. شیخ حسن جان صاحب قبر د الله د نور نه ډکی وي، موږ یو ځل بحری جاز کې روانو، علماء کرام مو عام مسلمانانو مو بحری جاز کې ناس وي، د جهاز عمله چې وای کې یو کس راخکارا شو، یوازې یو چې اسلام د مولیان طالبان خو چې دا आवाज ووري دی وي زنده باد، وی ټول आवाज کو چې زنده باد، وی سړی ډیر کچا شو واپس لاړ. وی لکسات پس بیا راخکارا شو چې اسلام، وی ټول ویل چې زنده باد، وی هغه بیا واپس شو. وی دو درې ځلې دا چلو کو ټول ورته زنده باد.
وی اخره کې مال رالی وی ما ته ویل چې مولوی صاحب تا ته یو پټه خبره کومه دلته یو کس دی نوم اسلام دی کاغذونو کې فرق دی نو هغه له من کاغذي کاروي ټیکو هغه ته आवाज کوم خو جزایم اسلام دی وی زنده‌باد نو مام کچا کی زم واپس روان شم نو ته ورته لګوي چې سړی راشي موږ سره میلاو شي شیخ صاحب وی ز پاسې د ما او تل چیاله کا زما دا خبره ول ووري تاسو کې یو کس دی دا غنوم اسلام دی نو هغه ته دا سړی आवाज کوي هغه سره کار دی چې کاغذي کاروي ورلټی نو بیا سړی را پاسې دی وی خندل چې ما ته پته و چې ما ته आवाज کوي خود به بچي आवाज وکړه هغه به ډیر سخت ملامت کا واپس بشو او زبر پاسې دون مو وطن چور سنگ پاسم دا زمنګ نمونه دي نو اکثر نمونه زمنګ ګډ وډ دي